بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې زما आवाज به بالکل ټیک ټاک درځي. پروګرام تاسو ورته د رمضان المبارک مسائل او دغه حل خصوصي توګه باندې د FM 93 دل بر رادیو 4 دینا بالکل نه خمنې غستاسو بچی تاسو ورور تاسو ملګری سلمان شاه تاسو زپاره حاضر یم. ما تنن لګي زما سحر داسې د مره بیبي چې کوم دنو ګډه وډه د خو بهر حال بیا هم کوشش کوم. زما خوږ محترم رور سلیمان شاه صاحب وایي چې زما طبيعت ناساز دي. الله دې وکړي چې دغه رواني روزي زمونږ ټولو مسلمانانو د پاره د مغفرت سبب وګرځي. الله دې وکړي چې دغه اخیره شرع او بیا ور سره دغه اخیره چې کوم ورځې دي تاسو بدرانه خدمت کې حاضرېږو د FM 93 دل بر رادیو 4 دینا. نو دغه کوشش دا یو سای دا یو تکلیف چې کوم موږ برداشت کوو یا تاسو دغه تکلیف برداشت کوئ چې زمونږ د پروګرام دومره مینې سره اوري. نو الله دې وکړي چې دغه یو کوشش زمونږ ټولو د پاره د خیر خوشاله سوکاله سبب وګرځي. FM 93 دل بر رادیو 4 دینا بالکل ایخمنه پروګرام تاسو ورته د رمضان المبارک تاسو چې کوم مسائل دي او دغه حل حواله سره محترم سلیمان شاه صاحب تاسو له جوابونه درکې. نننی که غلطي ګم نه نو چې سویم روجره بالکل دې کې غلطي ګم زبتا واست هر کلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیر زیات مننه. نن سویم روجه دي تقریبا 24 روزه مانه به خیر شو پرونه پورې ماته یاد او الله دې وکړي چې د اخیره کمې رزي دي نو دغه زمونږ د پاره د خیر چې کوم سبب وګرځي. او تکنیکی رور صابر جان وایي چې تاسو आवाज ډیر خولي راځي صفه راځي. نو ډیر مننه ځکه چې زمونږ داسې ډیر بلکې د سلیمان شاه صاحب داسې ډیر مینوال شته. خدای مکه چې بیا ماته خیر وکړي چې راستا په پروګرام کې دغه आवाज ټیک نه راځي. بلکې تاسو وګورئ اکثر ملګری کمنټس کوي او دغه سکرین شاټ تاسو چې ماته راولېګل ما دي ټولو ته راولېګل بغیر د حزب الله جان صاحب نه چیرې دوی وګوري چې د خپل کې دا مسله ډیسکس کړي. زه ډیر نه پوهیږم په دې ټیکنیکل سيزونو چې زمونږ صابر یا سیف الله جان ماشاءالله تکړه دی په دې سيزونو پوهیږي. نو ما چې وګوري چې لکه زمونږ هغه وی چې سلمان شاه ستاواز بيخي ټیک دی. د سلیمان شاه صاحب आवाज ټیک نه دی چې سم مسله دی کړی دا. اسیم شروع کې د پروګرام کې په ما اعتراض و چې ته خبرې ډېرې کې غیله خبر کړو. نو ما ځنه چې د خلکو د اړه کې خبر راشي چې دا روجي आवाज ته غونې نه ټوله دنیا نيسي ظاهره خبره ده. ما نه خلک دا غي روجي نيسي وي بچره سم مسله ده. بهر حال ډیر مننه تاسو د الله پاک خوشحال لري آباد لري. زه به دام خواست کوم چې بازار کې چونکه ډېر رشته د سلی رښتمه روزه ده ان شاء الله شپږ 15 یا ارسمره روزه چې زمونږ په نصیب نه غین ورستو باختر راځي. نو بازار کې ډېر زیات رشته سهار د اسما یو ځل دوه قتل زه هر کلی کوشش کوم چې 12 بجې د خوب نه کله پاسم او بیا بازار ته زم یا دفتر ته زم وګورم حالات. نو ډېر زیات رشته نو د خپل ځانونو خیال ساتي د بټوم خیال ساتي د خپل موټر سایکلوم خیال ساتي د گاډوم خیال ساتي. موږ په چاګو ته نو شته په اعتراض نه کو. خدا دې چې احتیاط خشه دي چاله دا مقام ورکوي چې غي تاسو د جیب نه بټو باسي چاله دا مقام ورکوي چې غي تاسو د جیب نه پیسې لري کی یا د خپل ماشومان ډیر زیات خیال ساتي. ضروري کې همیشه کورم دا تلقین کوم بهرم دا کوم چې ګوري خدای د پاره د خبرو ته سوچو کې چې الله جل شانه موږ ډیر لوی چې دنو سر را کړی دی غوګونه را کړی دي سترګې را کړی دي دماغ را کړی دي څه د پاره را کړی په کار د جمع په خپل کمیونیکیشن سرکل کوو د خپل ټیکنالوژي د خپل دماغ لګ لګ خیر د استعمال کو په دې کې چې د روجي په غرمه کې د بازارونه خصوصا د کلی د بازارونه چې وی لارې کوسي خوشې پرتی وي. نو تاسو د خپل ماشومان خیال ساتي ماشومان بهر مپرې دي اسې چاله مقام ورکوي چې یو سړی خدای مکه غلط کار طرف ته آماده شي. اسې چاله مقام ورکوي خدای مکه چې څوک تاسو ماشوم تختی اسې چاله مقام ورکوي چې تاسو ته څوک ضرر ضرورت سي. خپل لاس او ګل لاس یا خپل عزت مشران پښتانه مشران وي چې خپل لاس کې دینو په خپل باندې ډېر احتیاطي تدابیر خپلوي. دین علاوه بازار کې تاسو گاڑی پارک کوي ډیر ښه خلک دي ماشاءالله الله پاک ول ډیر غټ غټ گاڑی ورکړي دي. خدای دې وکړي چې څلونم ولا او دماغم ولا غټ غټ ورکړي چې غي دا گاڑی کم ځای کې غلط ودرې چې دغه پارکینګ نه ډډو کی. زب خصوصا د 400 د ټریفیک پولیس ملګری ستا ما غوي یو ډیر لوی کوشش کوي غریبانان د شپېلی غشتي د سحر د 2 بجو نه واله ته د روجماتي پورې دغه منډه تنډه وي په سړکونو د لاسونه وي. زه اکثر د ټریفیک والا ته خاندم چې تاسو ما خام چې کله کور ته لاړ شئ نو د شین کاغذ یا غزمری والا 2 ګولې به زکه چبه چې ټول بدن مم خوږيږي. تاسو لاسونه خو واخو دی خو واخو ډیره سخت ډیوټي ده په کار د زمونږ وطن دی زمونږ خوره د چې په خپل د یو بل سره مرسته کو په خپل د یو بل سره کوشش وکړو. نو الله جل شانه هم زمونږ نه خوشاله یو د ټول نغټه خبره ده چې حقوق الله حقوق العباد الله جل شانه سره سره به انسانان هم زمونږ نه خوشاله یو. مولانا صاحب ناس زما په خیال چې انسانان د تانه خوشاله نو الله به د ټول نه وړاندې خوشاله. بالکل نو په کار ده چې په دغه ماته ګړو باندې خبرو باندې ملکو دین علاوه د اتکاف کې زمونږ خويند چې کوم ناسي دیرونه چې کوم ناسي نو دلبر رادیو د پاره د ملګرو د پاره د منیجمنت د پاره د سلیمان شاه صاحب د پاره خصوصي دعاګانې وکي. زمونږ د رادیو ډیر ملګری دي داغي رشتہ دار نیاګانې
والد صاحب یا ډیر غیر چا پیر خلک وفات شوی دي پر روزه کې روزي نه وړاندې نه د پر دعاګانې هم کوي او هڅه کوشش پدا کو چې تاسو د کالز چې کوم سلسله دغه شروع کو نو ټیک ته د کال سلسله به شروع کو ملګری مختصر سوال کوي مختصر جامع سوال به کوي او جواب به درکړي نو زه کوشش کوم چې تاسو کوم سلسله راغه مونږ شروع کو 091651503 باندې به تاسو راځي او تاسو کولونه به مونږ شامل او تاسو چې څه قسمه تاسو کول غواړي پښتنه کول غواړي نو مولانا صاحب چون کینن طبيعت لګ ګډ هم د ناسازه هم د خو بیا به کوشش کوو چې تاسو یو نه یو سوال کوي او هغه به تاسو له جامع او دلیل سره مکمل جواب تاسو له درکړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د چرته نه حاجی اشفاق صاحب څه پوښتنه کوي یو بندر د ستر پیسې ورو دي کنه د افسر د کپړې پیزار واخلې ستا په خبره نه پويګو که یو بندر خو خر پیسې ورو دي چې په دې ځان لخر کپړې پیزار واخلې او نو دا پیسې سره په استعمال کې شي کنه دغه پیسې د سرسایي د پاره استعمالولي شي او کنه ته دغه خبره کې کنه او جی خاصه د ریډیو ورخه تاسو سلام سلام ډیر زیاته مننه د سوال دار چې مثال په تور سقر خواخه خپل زوم له پیسې ورکې چې دا تاسو د اختر پیسې ځان له پیسې ماته ګډو کې د اختر سره ضرورتو کې پکار راولې نو دغه پیسې د دې زوم لاسته چې لاړې نو د پاره د قبول کړي لہذا دی اوس د خپل بچو د سر صدقه یعنی سرسایي په تور ورکول شي د تبه اجازه وي صحیح دی جی بالکل شامل سوکتی سو خجی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام لګي تیزی خبرې وکړي جی اوس نو ستاسو موږ نه غلا شوی کنه موږ ته څه پېښې کې متخیر کوو جماعت کې موږ د موږ څخه نه راغلي ریډیو وره جی خجی دا خیرو په ځای باندې تکل اوکے لټون اوکے چې تاسو کم سشک وی په کم ځای باندې پچا باندې نو زین او لټوي بهرحال که تاسو چاره سره ظلم کو تاسو ته خیره کوي نو په دې خیرو باندې هغه ته به ضرر رسی او تاسو تر دې ګناه نشته تاسو که خیره کوي د خفګانه نو تاسو له جایز دي د خیره خودم په داسې وخت کې چې انسان ته څوک څه ضرر ورسي او معاف کوي هم نه انتقام هم نشي اخیستی نو بیا ورته خیره وکړي بهرحال تاسو په دې نه ګناهګارېږئ چې تاسو ته تکلیف رسولی صحیح دی جی بلکل شامل و چې زه ویم خدای دی وکړي چې خلک داسې کار نه کوي چې خلک ورته خیرې کوي چې مجبور شي بیا ورته خلک خیرې کوي خیا الله خیر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې تاسو خبرې کوم ته تاسو ها ریډیو بندې ریډیو بندې نو ما موبایل باندې دا ریډیو ور باندې ما ته فون کړی دي ها څوک خبرې کوي د چرته نه تاریخ خبرې کوم ته تاسو څه تاسو کوي مولوی صاحب نه دا تاسو کوم چې دا نسوار زموږ زیات پښتانه چې کنه او جو اکثر چادا بھی کرے دار واچی آیا داموس کی کنا تیرا پارا بیا او دس کئی مانزر پارا صحیح دا ریڈیو وہ رہے ہاں صحیح دا نسوار بنده خله کې واچول او بیا دا او 10 چاردامه او نو دل پکار چې پوره چاردامو کې دا مستحب دی خو پوره چاردام کې اونو که صرف خله کنګال کړنو اوم چاردامه پاغه نسوار او چولو نره مات لہذا د صرف په خله کنګالولوم کار کیږي صحیح دی جی السلام علیکم وعلیکم ہیلو ریڈیو بند کا کنا مور در نظر شه ریڈیو بند کا چې په خبره پوښم السلام علیکم وعلیکم السلام د شنجي شهزاد خبر کوم د صدریاب نه خجی ست پوس کوي دي اولمبي دا دي چې په دې جمعه کې د کومه موضوع اچي د دې د صحیح طریقو د نبی رسول الله نه ثابت تو کنه صحیح د ریډیو وره ها حاجی دا موضوع چې دي نو دا د حضور علی السلام او د جمله صحابه کرامو نه د اکثرونو دا ثابت دي لہذا دا استعمالول دا جایز دي صحیح دی جی بلکل شامل او 091651503 باندې کالز را روان دي السلام علیکم وعلیکم السلام لګي زور سره خبرې وو کې نو بیا بخوندو کې ښه مولانا سے نمبر دی پوي او سره موږ جواب دي سوال دوباره وکړئ جی
فلانا کې د خپل نمبر وایي د سوال جواب صحیح د ریډیو وره تاسو نمبر ضروری دی جی جی صحیح دی جی 0312 93 92 338 یو ځل بیا مو 0312 93 92 338 صحیح دی جی السلام علیکم 0916515 کالونو شاملوم مهرباني بدا کوي چې خپل ریډیو سیټ په بند ساتئ السلام علیکم هلو 0916515 پروګرام د رمضان المبارک حواله سره تاسو اورئ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سلمان بھائی څنګه خیر خوشاله اوسئ چې څوک خبرې کوي د چرته نه وختونه زموږ دا زما کور والا دیو ټوله خاله صحیح تو او زموږ چې کوم دی دا پیسې د سناخ دی نشته یو 500 روپۍ قرضدار یم کنه ها آیا زموږ باندې سرسایه کیږي کنه صحیح د ریډیو وره ها حاضر نن سبا صرف نیمه توله سونه چې وی نو دا غالبا د 50000 روپو ده نو نصاب 70000 روپے دی دوی سره 50000 یا د دې په شکل بل سم مال دی وسره نو دوی مالدار نه دي او وای چې 50-60 قرضدار یو نو لہذا دا غریب خلک دی دوی له سرسایه کڅوک ورکې نو دوی دی واخلي صحیح دی جی زه د کال سلسله جاری ساتم څوک هم چې تاسو کول غواړي نو 0916515 093 باندې تاسو کال شاملوم پروګرام د رمضان المبارک مسائل او د حل تاسو اورید اف ام 93 د ریډیو 400 دینه بالکل نه خپنه تاسو اوریدل شي او تاسو چې د محترم سلیمان شاه صاحب نه څه قسمه تاسو کول غواړئ نو تاسو موږ ته کال کول شي میسجونه هم کول شي زموږ مقصد دا دی چې دغه دوران کې تاسو کالز کوم راځي تاسو کوم میسجونه راځي پیغامات راځي نو په هغه باندې تاسو تاسو کول شي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه تاسو ریډیو بند کې نو ډېر مزه بوي السلام علیکم ریډیو بند کې جی السلام علیکم وعلیکم السلام الله تعالی خوشحال لري ته زما आवाज نو رز بار دا خبر کوم چې ریډیو بند ساتي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څوک خبرې کوي د چرته نه سبحان خبر کوم د میټنې سفرې ده څه تاسو کوي بای په خور باندې سرسایه کې لیکنه په خور باندې کنه او جی صحیح دی جی خپل خور لا که څوک سرسایه ورکوي نو که دا خور یا رور غریبي نو سرسایه ورکول جایز دي تاسو غاړه په خلاصيږي صحیح دی جی بالکل نخلم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کوم دینا خیر دی تاسو आवाज کټ کیږي نه کوو ها ما ویل چې موږ باندې کوم دې نو موږ سره اوسنو نقد نشته دا کمزوري نو موږ باندې سرسایه کیږي نه کیږي صحیح د ریډیو وره ها کم بنده چې دومره غریب دی چې هغه سره 70000 روپے په شکل باندې نه برابرېږي نو دا بنده غریب دی د سرسایه نه ورکوي په د لازم نه ده صحیح دی جزه کوشش کوم چې ز کالونه شامل کوم میسجونه شامل کوم ته ډیر زیات کال در روان دي 0916515 مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خاجي 0916515 باندې تاسو چهار کله کال کوئ نو مهرباني دا کوئ چې د ریډیو ماما چې کوم دنو دا بند ساتي چې تاسو आवाज مونږ ته سفر راځي او تاسو قسمه د پوس کول غواړي د روزي والی سره یا د رمضان مبارک والی سره یا د موجوده چې کوم اخیره شر روانه ده د دې والی سره تاسو پوښتنه کول شي ته پوس کول شي تاسو چې کومه مسلې دي نو دغه بابت کې تاسو پوښتنه کول شي ته پوس کول شي کال به تاسو کوئ 0916515 ماته ویل شي سلمان شاه محترم سلیمان شاه صاحب را سره ملګری دي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام موږ د کوم شلمان خبرې کوم وارث خان نامه مې شلمان د کوڅ کې دي او
ما یو غواړم چې دا کوم دی دا زکات په څومره ورکول شي غریبو خلکو ته او دویم سوال مې دا دی چې دا اعتکاف چې تک څومره پکار دی چې څومره مزل چې وشي سړی دا چې اعتکاف ته کینی صحیح د ریډیو وره ښه ما دا غنی سره ریډیو وره ښه دا زکات حواله سره د دوی سوال دی چې څومره پیسې چا سره نو زکات به ورکوي کم بندا چې نن سبا 70,000 روپو ملکیت یې وی یعنی د سره 10,000 روپے برابرېږي هغه که په هر شکل کې وي دا بنده مالدار دی د زکات ورکوي خو په شرط د دې چې دغه مال وسره یو کال تیر شي سرسای د پارکال تیرېدل نه دي ضروري بلکې د اختر وړوکې اختر ورځ چې بچا راغله او د سره 10,000 روپے یا د دې 10,000 روپو نور څه سازو سامان او نو دغه بنده مالدار دی به سرسایه ورکوي دویم سوال د اعتکاف حواله سره چې اعتکاف کې څومره مزل یعنی اعتکاف ته کم جمعات لتل پکار دي نو د خپل محلي جمعات کې اعتکاف ډیر افضل دی چې نږدې وي او که خپل محله کې جمعات لري نو بس جمعات نزدېکت او لریواله دا پکې څه ضروری نه لري چې کم ځای کې د محله خپل جمعات هغه کې اعتکاف دا افضل وي صحیح دی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کم ځای نه هارون حفیظ السلام علیکم جی هارون صاحب څه تاسو کوي زموږ سوال کوي کومه چې د سجدي کنه او د سجدي تلاوت نمخ کې نه دا څنګه دي د تلاوت نمخ کې صحیح دی جی دا وخت نمخ کې چې سجده چا د تلاوت وکړه نو دا نه شوي ځکه چې دی بنده باندې د تلاوت کم چې سجدي لازميږي اپل لازمي شي ویني د ایڈوانس کړی دي ایڈوانس سجدي د تلاوت دا نکیږي که چا وکړي او بیا تلاوت کو نو هغه مخ کې نفلی وي دا اوس کم تلاوت کو فرض په پیدا بدی دوباره کوي صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه سبحان الله خبرې کوم د میچنې سفر لم څه تاسو کوي جی دا تاسو کول غواړم چې زمونږ کلی کې قارین دي کنه او هغه تنخواه منخواه نشته دی هغه باندې سرسایه کیږي کله کیږي صحیح دی جی یو ظلم دا کوي عوام چې خپل قاریان او امامانو له تنخواه ور کوي بل ظلم دا کوي چې کله د سرسایه د ورکول ورځ راشي نو دی بیا مولیانو پسې ګرځي چې خپل قاری له چنده ور کم سرسایه ور کم کنه تاسو جی یقینو کې زه ډیر په معذرت سره دا لفظ مناسب د دې زره شان سره نه دی خو بیا هم زبردار مجبورې نه ویم کله چې کلی کې چې ته فنکشن وی واده وی او چې یو ناجایز پروګرام منعقد شي هغه کې ډمی وی هغه باندې سو تاسو نه کی جمعه استاد لنی چې استاد جی پیسې پیسونو نو لمجایز دي کنه او چې کله د امام خبر شي د قاری او د عالم خبر شي نه یو تنخواه ور کوي بل ظلم سره دا کوي چې بیا د اختر شو قدر کې متخنه ګوري دا سراسر ظلم دی او دې سره تعاون پکار دی صحیح دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه موږ د مرزونه خبرې کومه سلیم خجی سلیم صاحب څه تاسو کوي باندې قاری صاحب نوم دا هغه تاسو چې زمونږ له کوه ولا استقامت ته ناشته کنه جی او نو دلته کې کوټه یو ظلم واده کړ یو کې واړه دی دا یو ځان نه نو دې کې وسره ده پاتې کېدې شم خنه شم جی صحیح دی جی دا زنانه که اعتکاف ته ناسته وي په کومه کمره کې نو په هغه کمره کې د کور نور لوی واړه آرام کولی شي ناسته ولاړه خوراک کا کولی شي او د زنانه لپاره کوم چې د اعتکاف خاص ځای مقرر دی یعنی پرده یا کټه او درولې دی پرده لګولې ده نو دغه ځای ته خپل خاوند نه ورزي او کدی کمره کې خاوند ناسته ولاړه کوي یا ملاسته کوي نو دا به جایزي خو په شرط ده چې دا خاوند بخپل خزي سره په اعتکاف حالت کې اس قسم تعلق نساتی او پکار د چې سره خبره اتریونه کی چې د دې د لش په ورځ الله د پاره خاص دي چې پورا رجوع ال الله او کې عبادت له توجه ورکی صحیح دی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څه تاسو کوي استاد هغه معلومات کوم چې ما قرآن مجید ختم شروع کړی دی نو زه پر دې کار کوم وزګارېږم ته ډېره زیاته نه چې ما سره یې کلوریانې ویلي چې خیر دی
صحیح دی. کم بنده چې قران پاک شروع کو نو د دې بنده په خپل ثواب کیږي. اوس کدی په بل چا باندې وی نیمه په خپل وی نیمه په بل چا وی نو چې دا نیم د په خپل ویلې نو د ثواب شو چې دا نیمه په بل ویل ادا غوي ثواب شو نو په خپل باندې ویل دا خبره ده. خجی بل کال شاملو چې موږ سره څوک دی او سویل غواړي تاسو کولی شي 091651503 باندې تاسو کول شاملو. د نه علاوه محترم سلیمان شاه صاحب ته چیرې ضروري پیغام میسج په موبایل باندې راځي نو هغه تاسو ویل شي اس مسره نشته ملګری تاسو کولی شي په دغه نمبر باندې مراتللی شي. زمونږ د دې پروګرام مقصد هم دا دی چې موږ تاسو ته سنا ست طریقې سره فائدہ دررسو په سنا سلار باندې موږ تاسو له جواب درکو. تاسو چې کومه مسلې دي غوورو او دوی تاسو له جوابونه درکې دغه لپاره هڅه کوو اور کوشش هم کوو. 091651503 دین له ما مخکې وضاحت کړی دی چې کچري تاسو نه پروګرام زمونږ پاتې شي او تاسو غواړئ چې دغه پروګرام مونږ وګورو نو دین او دنیا د یوټیوب د لارې چینل دی د محترم سلیمان شاه صاحب پاغي باندې تاسو راتلی شي وغه کتی شي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خاددی आवाज ریپیټ کیږي 091651503 په دغه نمبر باندې راتلی شي تاسو ته پوس کولی شي پوښتنه کولی شي د خپل مسلو حواله سره د خپل ستونزو حواله سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام سلیمان شاه صاحب استاد څنګه چللی؟ خیر ضروره څوک خبرې کې د چرته نه ضلع مومن صفر خبرې کوم. ها د سبحان الله د ترزوی جوړي او دا قراغه د تروزی ما ها خاصه ته پوس کوي تاسو چې پادیره کې مالګری څنګه چللی؟ پادیره کې چې د صاحب ماروي ګرځي په قبرونو باندې او نو دې څنګه دغه یا ماشي شریعت کې صحیح دی جی وره ښه. د مقبره خپل آداب دی لکه څنګه چې د انسانانو چې کم حیات او زندوی د غوی د کور آداب دی نو دا سه د مقبره د مؤمنانو مردگانانو کورونه دي د دې خپل آداب دي. انسان دې په دې قبرونو نخیږي او زناور چې چا ور پریخي فرض کو انسان وسره نینو کدوی ورخته نو زناور مکلف نه دی اپی ګناګار نه دی. البته چې کم مالک داسې پریدي نو هغه ته پته چې دا په دې قرانونو آیاتونه لیکل شوی په دې باندې قبرونو باندې برزي نو دا بیا مالک لپاره چې د دې احتیاط کوي نور ګناه د سارو پدې نه کیږي. صحیح ده. د ناتکه چې کوم شپې دي زیات تر تاسو موږ نه اکثر ملګری کوي نو پدې کې د تهجد ټایم یا د پېشمنی نه ګنټه مخ کې د یوې نیمه یا د ودونی مو پورې دغه ټیم پدې شپو کې حسابيږي. دا ماخام چې کله نور پرې وته او روزمات او شو نو د دین والا تر د سحر پورې دا ټول ټایم ک فرض کدا شب قدرې نو دې کې د بنده فرض مونږ کړه ماسختن یا د ماخام یې پکې وتر وکړل یې پکې سنت وکړل یې تراوی وکړي نو دا هو نه تکې کېم دې کوي او تکې کېم کوي نو د تهجد ثواب هم د تملو شو د شب قدر غ اجر او ثواب هم الله ورکي ځکه چې شب قدر او شپه د عام ژوندۍ لپاره خبره کوم چې شپه د ماخام نور پریوتو سره شروع کیږي تر سحر کېدو پورې نو ماخام چې نور پریوتو نو که شب قدر وی نو د دې اعزاز او برکت او شرافت حاصلې کی بندته. صحیح ده. یو بل سوال دا دی چې د ماسخودن سلور رکعات فرض چې کوم د امام سره نارینه په جماعت کې کوي جی کچری زه یا یو بنده لاړ شي او وخیری 2 رکعاتو کې منګ شامل شي مطلب ته شو رکعاتونو کې بیا چې کله امام سلام واړي په 2 رکعاتونو بیا چې منګ کم پاسو او 2 رکعات کوو دغه به منګ ډک کو ځکه چې منګ نه ډک پاتې شي ټیک ته داسې طریقه دا ترتیب تاسو ټیک دی ماشاءالله تاسو په صحیح لار روان صحیح ده. الله دې وکړي چې کمی پیژي وي چې غنه نه ختم شي کالونه تاسو بالکل کال خلک منګ سره سوګ دي چې سوګ دي او سویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو سوګ خبرې کې د چرته نه ورګي ادم خبرې کوم مردان روډ نه خاصه تاسو کوي دا تاسو نه کوم ستمان به زموږ مسخر دی هغه خپل ځای دی مردان روډ باندې 50 روپے کوي دی خو قرضونه کې تقریبا 10 لک روپے خرڅ دي کنه خجی ښه دی باندې سرسایه هم دغه غوړي دی باندې ما زکات کیږي کړي کیږي زکات یا قربانی دواړه ښه تاسو دواړه خبره ریډیو باندې وره جواب درکو ښه خجی
قرباني مجي دغه وضاحت وشي قرباني وغیرہ چې یو سړی دی دغه یو کور دی هغه چاله پکړی یا یو ځای دی پکړی ور کړی خو چې هغه کم آمدن راځي هغه قرضونو کې زیو دی وی چې 10-12 لک روپے قرضدار هم دی نو دی غریب دی کور کې نور څه نه لري نو دی غریب دی د سرسایه هم د خلکو نه لی خپل سرسایه دی نه ور کوي او که زکات په څوک مهرباني کوي نو زکات هم د لور کې د باندې مستحق دی د باندې کیږي اغشتي شي بالکل ځکه دی قرضدار دی او ډیر دی 10-12 لک روپے دی صحیح دی بل کال شامل او اخلو کال چې څوک دی سویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه خیر خبرې کوم غړي چندن نه خجی ست تاسو کوي سب نمبر 1 خبره خدا را چې زه لکه لګ را پریوتم نو د زنګون کې مې لک فرق راغلی کنه خجی نو دا تراوی ما په ناس کیو کړي خجی ورته کې ناس ما بس امام پسې لکه جمع کومه خجی نو د دې خو به لک تفصیل دی را تکوي څه د بدیت خو به نه سره خو به نه او دویم نمبر خبره دار چې زه تلاوت وکم نو اکثر سجده را نه یې رشي بیا ورستو حکم پوشي خجی او بس د دې دوه خبرو کو صدا سره اسلام په دغه کې سرونه کې قران شریف پرانا کې صدقې نو ماده مولوی سے وو صحیح ده ریډیو وره جی اولنې سوال د دوی دار چې راځو درز می خوړلو دغه په جبانه ز تراوی په لاړ نشم کول نو چې تاسو ته عذر دي نو جمعات کې جمع سره تراوی کول او پناسته باندې تاسو د پاره جایز بوي دویم سوال دی وی چې تلاوت سجده نه هیر شي اکثر لیټ وکما تلاوت سجده د لپاره خاص وخت مقرر نه لري مستحب او بهتره طریقه دی چې کله واجب شي یعنی کله تلاوت کو سجدي آیات تیوی نو ماغسات سجده وکا خو کدی قضا کړی یعنی لیټ کې نو جون کې کمه پورې جام دی چې کله د موکړن غاړه خلاصي کې ګناه پکې نشته جزاک الله جی السلام علیکم السلام علیکم خیر السلام علیکم خیر دی خیر خیر مفتی صاحب او هم خو د ریډیو نه بندې مفتی یو سوال کوم څه کې خبر ده کومه ها سره یو موږ د جماعت کې د خواجه جماعت اړې کې اعلان کړو او دغه اعلان کې چې رسمي د یاسمین د وخت په ځان او دغه نه دا چې سړی ویږي سار چې خبر ده کومه نو هغه د پښمنۍ کې یا څو بس کې نو دا روزه کیږي او کنه کیږي صحیح د ریډیو وره دا جمعتون نه چې کم اعلانونه کیږي زبدانن پښمنی وې ما تاسو یقین په الله کې اعلان او شو داسې د جوخ زینو شو چیرې خدایم بخا لس منټه پاتې او ووس کې ځان فارغه کې او چې 2 منټه تیرې دل اذان دی او طرف شو چې ما ټایم تو قتل اذان په صحیح ټیمو نو ما مطلب دا چې ګوره دا 8 منټه چې کم ګیپ پکې خلکو له ورکړې شو چې دام 8 لس منټه پاتې دی کې ځان فارغه کې نو هغه خلک په دغه اعلان عمل کې د دی روزي نه لہذا تاسو د خلکو اعلانونو پسې مزه او اذان پسې زبدویا مډیر په معذرت سره اذان پسې مزه خپل ټایم تا ګوره ک ټایم دې صحیح وي نو ټایم تا ګوره او پاغي باندې روزه نیسم او ماتوم ځکه اذان بکله بجلی نه تا ته و نه رولی شي او یا به بجلی وي خو تا باندې بداسه پریشانی وي ته و نه ری لہذا اذان یا لاوډ سپیکر باندې رچا اعلان دي ته وګ میګدا اب خطا شي نو ته رمضان خطا کې لہذا تاسو ټایم تا ګوره داغه مطابق او دې سره یو دام د چې مونږ کې کم سورلس فرض دی یا د هرلس کم دی کمې په شیر ماپی نو کی یو فرض زما په خیال چې دام د چې تاسو وخت معلوموي نو مونږ کوي او نو دا وخت نه دی معلوم او په اٹکل باندې سړی لګیا دی مونږم کې اور ځکه دا زه ډیر زیات معافي غواړم تاسو خبره کټ کوم زه ډیر خپوي شم په دې نقشو باندې خصوصا په ټایم باندې ډیر اسانه شو مونږ چری وګورو داسې لکه سحر زمانځره جمع روانم نو سلور بجې ما یو وزن وورید چې سلور بجې هغه شروع شو حالان کې په 3:35 یا 3:37 باندې اذانونه کیږي پدرینی میں پیشمنی بندول دا یو سو روزی دی دا یو سو اخیری پدرینی میں پیشمنی بندول د صرف ذل 400 را پاروي خوش علاقو 400 سره کم چې مضافات تغیر پارویم چې درینی میں پیشمنی بن کی او ستا سوای چې اذان ته انتظار نو کم اذان چې په سلور کیږي مطلب دې سلور پورې خوراک سحر ما او موبایل مې دی وجره وستو ما چې یاره ز غلط شوم په وخت جمعه د زملګه زمون غونته کم تعلیم یافته یا به تعلیم خلک ما موبایل زره وستم چې وای دا سلور بجری دا یو اوس اذان کوي بیا خندار له زمنګ دغه طبيعت ما کې دي چې داسې سترګې وربټې کړې وي اوس وی جرا شو اوس پازانو والله رحم وکي او تاسو خبره مې بده خو خره چې غړې ته بګورو وخت ته بګورو نو دا غي بخیال ساتو السلام علیکم وعلیکم السلام ریډیو بند کې جی السلام علیکم وعلیکم السلام کاری صاحب نے مجھے تپوس تا سبایی پیغو سالور پرزو کی
دوه رکعاته چې په هغه پرېږدي سورتونه 2 سورتونه او بل کوي دا څنګه دي؟ زه پوه نه شوم ستا په خبره چې ته څه ویل غواړې. چې 2 سورتونه پرېږدي او بل سورت وایي. او زه ټیک شو، ها صحیح شو. دا مونږ کې چې لومبي رکعات کې مثال به تور علم تر کیف چا او نو دویم رکعات کې دی وی چې لکه وسیله الاف قریش نو ما ارایت الذی یا ان اتوینا کل کوثر نو په دې اخیری وړو سوراتونو کې چې یو سورت دی وی نو من د ار دوه سوراتو منځ کې یو سورت وړو کې مپرېږدا او کغټ سوراتونه لکه مثال په تور سورته بقره چا لومبي رکعات کې وی او وی چې اوس په سورته ال عمران پرېدم سورته نساء مانو بالکل په پټو سترګې پریزه کې سورته ال عمران ځان له سره پاسه سپاره جوړیږي نو وړو کی صورت د دوو صورتونو منځ کې مپرې ده مکروه وي. صحیح دی جی. بل کال اخلو چې سوګ دی اور محترم سلیمان شاه صاحب نے ست اپوس کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مازلی خبر کوم بڑا ډیر نه دواړه ته ستړي مشه. ډیر مننه خوشاله اوسې. ست اپوس کوي تاسو به مولانا صاحب نه دوه کوم کنه چې کله د فرض مانځنه پس دا ګوره د امام دعا کوي کنه او نو بعض هغه دعا په جهر باندې کوي په ښکارا باندې کوي دا بعض کسان هغه ځان له دعاګانې غواړي نو لکه اوس کومه دعا ضروري ده ځان له ضروري ده کدا هغه دعاګانو باندې امین ویل پکاره ځکه چې دا یو غلطي زمونږه. صحیح د ریډیو اوره په دې باندې مولانا صاحب خبرو کې سلمان شاه ٹھیک ده کنه. صحیح ضرور ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا دعا د پاره آداب دادي چې په مجلس کې دعا کیږي نو ټول کسو کې اوري نو اغوی له پکار چې خپل دعا نه کوي دا چې کومه دعا اوري پاغي باندې د امین اوي نو د دې به ډیر ثواب وي. خپل دعا ځان له غستل ساسو په جبه کې یا هغه اثر د قبلېدو یا به وی یا بنوي او دا بل بنده چې کوم دعا کوي هغه فرض کداغه په دعا کې د قبلېدو اثر نه وي تا په امین اوي نو تاسو سره فرشتوم امین وي نبي د فرشتو دعا تاسو حق کې قبليږي نو خبره دی. په مجلس کې ځان لا دعا او په مجلس کې په اجتماعي دعا شروع وي نو بیا ځان لا دعا پرېږده او د اجتماعي دعا طرف ته شرکتو کا او توجه کا امین پاغي باندې وای دا به افضلی. صحیح دی جی. بل کال اخلو چې څوک دی سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه جوړی؟ خیر دی. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ زه زاهد خبرې کوم شاټ نه. څه تاسو کوي؟ جی دا علم سفتا او ناشته اجی دا زما یو ورور دی کنه او هغه خوب لیدل او زما د ماما لور دغه خودکشي کړي و کنه. ها نو هغه خوب کې لیدلې چې د خلین ډیر ښه بویت لګنه. ها چې دې بس تعبیر وي. تاسو ریډیو وره ها جی. دا خوبونو تعبیر باندې زه نه پوهیږم نو تاسو چې ته داسې عالم سره رابطه وکړئ چې هغه په خوبونو پیږي دا به تاسو ته بهترین تعبیر درکړي. یو میسج راځي زه شیر کوم. او بالکل نن چونکې د جمعې مبارکه ورځ ونه ډیر خلک د اعتکاف نه وتلی د جمعې د غسل لپاره یعنی واجب غسل نه دی وته بلکې د جمعې چې کوم مسنون غسل لې نو دغه سره اعتکاف مات شوی دی کنه نو د جمعې غسل لپاره چې کم خلک وتلی دي کاغه ناری نه ک زنانه او هغه د غسل د جمعې کو نه دغه اعتکاف هغه سات مات شوی دی. رقم خلکو چې په دې غلطه باندې اعتکاف مات شو نه هغه د جمعتون نارینا او زنانه د خپل اعتکاف گاه نه اوزي دینا نن ما خام د روزه ماتي نه مخ کې د قضا نیت دیو کې چې زه د قضا اعتکاف نیت کوم اعتکاف شروع شي او بیا به سبا روزه ماتي اعتکاف کې او کې نو د اعتکاف ماتم شو قضا مو شو خو بیا بهتره ده چې اعتکاف تر د اختر د شپې پورې اورسیدا بخوي. صحیح ده. موږ سره یو ورور په لاین دی ګورو چې د سوق دی سنو مې دی او د کوم ځای نه خبرې کوي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر جی ستو خیر جی. خیر دی. سوق خبرې کوي د چرته نه؟ فضل خبر کوم جی د کویت نه جی. ها فضل امین د کویت نه خبرې کوي. ست تاسو کوي؟ جی الله خوشاله ما تاسو کولو جی چې کوم ورونه مسافر دي نو هغه به شکل سره سایه ورکړي نو هغه به چې کوم ملک پاتې کېږي د هغه ملک په حساب سره ورکړي کنه موږ خپل وطن پاکستان ټول ګور نو د هغه ځای په حساب باندې موږ سره ورکو. ما دې خبر ته پوښتنه جی چې موږ د دې ځای ورکو کنه ځای ورکو جی. صحیح ده. الله خوشاله کا. اوس تاسو له داسې جواب درکو په ټلیفون اوري نو جی لایف راته وایي جی الله خوشاله کې ټول خلک ورخه دي جی. حاضر تاسو ریډیو ور ډیر مننه.
ډیر ولا خوشاله کړی باز چې الله باز الله خوشاله ډیر ور د ډیر لری نه د کویت نه کال کړي وی چې را ز په کویت کې اوسېګم او خپل وطن پاکستان دی نو دی وی چې زوس د سرسایي بسکو ما زب د کویت د کرنسي مطابق دا حساب کتاب مطابق سرسایه ور کوم چونکه بچي بدل ته 400 کې یا پاکستان کې وی نو دی وی چې سرسایه د کویت مطابق ورکم کده پاکستان نو کتاب لیکلی دی فتاوا دارالعلوم زکریا هغه کې دی چې تاسو سرسایه چې کم ملک ارضی نو تاسو به د هغه ملک مطابق پتا سو باندې قانون لاگو کیږي شرعن مسائل او فیصله پتا سو لاگو کیږي لہذا فضل من رور ته موږ د ارزو کو چې تاسو سرسایه د خپل بچو تاسو د کویت د کرنسي مطابق ورکې د پاکستان مطابق ک تاسو ورکړله نه دا غاړه نخلاصيږي تاسو به د کویت د حساب مطابق ورکوي یو اسانتیا وته خم چونکه مونږ همیشه د خپل عوامو لپاره آسان حل مرو باسو کله دې د خواهشي چیرې الته مثال په کویت کې پیسې ډېرې راځي نه د غاړه نخلاص دی بس خپل سرسایه به هم د کویت مطابق ورکې دا غزه د پیسو مطابق او صرف بچی چې پاکستان کې یا خزه پاکستان کې وي نه دوی د اغوی ته اجازه تو کی مثال خزه ته اجازه تو کی چې تا ته اجازه ته تخپل او د خپل بچو سرسایه ورک تعالی ما یعنی تا ته ما اختیار درک نه اوس دا وکالت ته چاته اوس پاره چې ته وکیل شې ته نو اوس هغه چې په کوم وطن کې دا وکیل اوسېږي یعنی بیبي د وکالت کوي د بچو سرسایه دا کوي نو چې بیبي په کم وطن او علاقه کې اوسېږي ادي بیا قانون بدل شو د خپل وطن مطابق یعنی د پاکستان مطابق ورکی خدا سي نه چې فضل امین وای چې ز په کویت کې مو د خپل پاکستان کې چې کم بچی داغوي سرسایه خپل طرف نه ورکوما په کویت کې د پاکستان د کرنسي مطابق ورکی نه کیږي کویت کې کو ورکې د خپل بچو چاته اختیار نور کې نو بیا به د پاکستان د پیسو مطابق نه بلکې د کویت د پیسو مطابق ورکې صحیح ده بل اسی یو تاسو کومه نن سبا 140 روپے کچری 140 د یو ماشوم کیږي یو سړی د یو معصوم 140 نه ورکې دړه نه وای چې رب 140 کیږي زبر د کورنۍ له 200 ورکم نو خیر دی دا بهترم دا او زبا تاسو دومره خپل سوال وکړي چې کلم زرا زم دا ویل پکار همانه ایرشي مسله دا یی چې د 1 لک روپو مالک هغه هم سرسایه ورکي خو دا 1 لک روپو مالک ته نو 140 روپے ورکي دا 140 روپے نن سبا دا په باندې 2 کیلو غنم یا اورو قیمت او نرخ دی او کم چې د 10 لک روپو مالک دی نو هغه نه دی پکار چې دی په 140 روپو باندې ځان فارغ کوي چې بس مام غاړه آزاد کړه هغه له پکار چې دی د اورو په ځبانه د کشمشو چې 4.5 کیلو دی د قجورو چې 4.5 کیلو دی دا غي نرخ دی او لګي نو د خپل وس مطابق د نرخ لګي مثال په تور یو سړی د 1 لک روپو مالک نو دی د 140 روپو باندې خپل غاړه آزاد کی یو سړی د 10 او د 20 لک روپو مالک د نه دی په 140 غاړه نه آزادي هغه له پکار چې دی د خپل وس مطابق ډبل نصاب مطابق پیسې ورکی لکه د 4.5 کیلو قجورو یا د 4.5 کیلو کشمش د دې قیمت ته ادا کی نو دا غریبم کارو شو د دغه په مالداري کې په دې فرق هم ناراضي دواړو ته به فائدہ ورسي صحیح دی جی جزاک الله بلکان شاملو چې سوګ دی او څه پوښتنه کول غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام د نسبتنا سودا خبر کومه خجیسه تاسو کوي انمان صاحب تاسو او د تاسو استاد دې غوډه جماعت شکریا دا کومه الله هم خوشاله کا مهرباني او موږ یو تاسو کوم تاسو نو بیان تاسو تاسو وی چې دا کله راځه دا باندې یو څه دا روزنی ته او موږ وایو چې د ګوستګي یو زنانه وی چې تاسو نو کومه لا وخت اکثر راځي راځي چې موږ روزه موږ خو هغه څنګه باندې راپریږو آیا روزه کیږي او کني کیږي پوه شو تاسو د اخیری الفاظ باندې پوه نه په دې اولنی باندې پنی خبره پې نه شو یو استاد دا کتاب دی لکه ابي وی چې لکه موږ دا وخت راپاتو او موږ خلاص کوو او د دوران کې باندې راپریږو او نو دا ابي وی چې دا تاسو یو بیان وکړئ چې یو 10 منټه مخکې بل باندې روزه راکوي ها بنگاوي جی تاسو جی ریډیو وره تاسو نو مسلې جواب تاسو ته یو تاسو بدلی او کا زمونږ یو روز بیمار دی چې راځي دی هغه چې موږ دعاګانې وکړو
الله دې صحت ورکړي، دعا مو ته وکړه. ټیک شو، دا سوال حل شو. یا وایي روزه ماتي واسطه دغه تنه سیری ته نو هغه وایي چې استاد ته وایي چې زموږ لپاره دعا وغواړي. هغه مکه هغه به مو کوخه ان شاء الله. اولنې سوال دا دی چې اولنی سوال دی دا وی چې تاسو وایي چې لکه د صبح صادق نه 10-15 منټ مخکې تاسو روزه بندوي. بالکل جی. خو دغه دوران کې اچانک بعضی وخت انسان لیټ را باسي لکه زما غونډه پېشمنی لا نو هغه بیا وخت نوي او زر زر وب خوراک سکه کوي کدا څه خبره دا اذان دوی وی چې خوراک کو بیا را باندې اذان شروع شي نو ما ویلي د اذان نه کم از کم 10 منټه مخکې خوراک بند کنه روزه رې صحیح ده. که اذان پورې چا خوراک کو نو دا چې سونه روزه په دې طریقې نیولې دا روزه نه ریشي اختر پس ان شاء الله بیا ویني خیر دې اسانه به کوته بیا چې کله موسم خي یخ بیا دې خدا روزه نه ریشي کم خلکو چې اذان پورې سار پېشمنی کې خوراک کړي. دې کې یو خبره دار چې د خوراک کې تاسو وضاحت وکړي چې لکه اندوانه بخوري کنه بخوري ځکه یو مسله ده چې لکه تاسو وایي چې خوراک کنه نو اوس دا بعضي زما غونډه چې کم خلک دیناغي خوراک کې وبنه شاملې چې لس منټه پاتې شي دغه مؤذن چې کم دی خدای ردی په غټه صد پويږي چې هغه اعلان کوي چې لس منټه پاتې شي نو زه د پېشمنی په اخره کې زه د سره وبنس کم ټیک دی جی لکه هغه دا چې تاسو ګل خوراکو کې او د خوراک د پاسه زما ورور دی غزان سره د پرج نه بوتل راوړي غزان سره کوسه په کوزه ګرځي چې کم ځکینی تر د بانګ پورې نو زه وته ویم چې کله ته خېټه مړه کې نو بیا د پاسه پیدا وبمسکا بالکل ته دامو چې زه د دوه بوتل وبمسکم نو د ما بروز خطر شي. زه دا وایم چې د خوراک هم لږ وضاحت وشي. بعضې خلک وایي یاره سلیمان شاه صاحب دی په ریډیو ویلي چې خوراک بند دي او بې نه دي یادې کړی نو الله دې صرف زه یو مختصر لطیفه وکړم. یوه بوډۍ زنانه وه هغې وی چې یاره هغې به د اوبو کې به پی اچول یعنی څه خلک هغې په پایو کې اوبه اچوي او دې زنانه به په اوبو کې دا پی اچول نو چا دې تپوس کړي چې یا ابې دا ته د پایو کې د اوبو کې دا پی ولې اچوي وایي استاد په جمعې په مانځه کې ویلي چې په پایو کې اوبه ما ګنا نه نو زه پکې اوس اوبه نه اچوم پی پکې اچوم نو داسې نه ده چې خولې ته څه واچې او هغه تیر کړي نو هغه دوی هم کیدی شي د ضرورت لپاره یې دوی او هغه شربت هم کیدی شي پی اوبه او عام نور مشروبات او د خوړلو شي فروټ وغیرہ کجوره شو دا ټول بس څنګه اذان ته 10 منټه پاتې شي تاسو د خوله بالکل بند کړئ نو ته اوبه ورچې مو ته دوی چې مو ته خوراک ورچې بس دغه اسانه خبره. الله دې وکړي چې دغه څه په دغه خبرو باندې ملکو 09165150093 السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ زه حاجی وارث خان د کم شلمان خبرې کوم د سرتایب باره کې نه پوښتنه کوم ډېر په شوق باندې تاسو پروګرام مونږ اورو. الله م خوشاله کړي ریډیو وره ها دا سرتایب کومه ده دا اکثر مانځنه څومره مخته ور پکار دی او که مانځ پات څومره وخت ور پکار دی صحیح ده. دا اختر د مانځنه مخکې سرسایه ورکه نو د دې دا مطلب نه چې دا کم ټیم د اختر مونږ لزه نو دغه نه مخکې ورکا د دې دا مطلب دی چې د اختر د مانځنه مخکې یعنی روزه کې سرسایه ورکه چې غریب ته فایده ورسی هغه که تاسو د اختر د مونږ په ټیم کې سرسایه غریب ل ورکړه نو هغه که ډیر خواروزار د ډیر په بدر وزد نو هغه ستا په دې پیسو ځان له نه خوراک وروړي شي د اختر ورځ د دکانونو کم ځای زاد وي نه جامه پیزار غم کولی شي او کوم کې ګنډي بیا ولا سو پیزار به دې کم ځای ګوري لہذا د اختر د مون نه مخکې سرسایه ورکول نه مراد دار چې په روزو کې سرسایه ورکې چې غریب په ځان خپل ضرورت زندگی پوره کړي. یو میسج راغلی دی چې اعتکاف حالت کې شیشه قتل څنګه دی شیشه ته عینې ته مخ کتو ته اجازه شته کنه نو د سره اعتکاف نه ماتيږي لا خپل تصویر دی خپل تصویر ته قتل خیر دی هم په شیشه کې بل تپوس دا کوي چې را وتر ک لیټ شي ته تراو نم پس بیا مثال پته د تهجد نه پسې بنده کوي پېشمنی په اخره کې نو تر خیر دی که زنانه خاص کر لیټ کی او بیا د تهجد سره او کی نو دا خبره دا سب بدیت پکې نشته شیشه کې دمه په خیال پدی وجه ګوري چې روجو خراب کړی یو کنه او دې سره بیا ته غم واچي لہذا شیشه کې اسې دا زه مسله نه وایم اسې نه چې څوک چې شیشه ته مو ګور دا ګناه ده دا څه ګپ ولو مچیر ځان نو نه یریږي شیشه ته بیا نه ګوري او ټیک خبره ده. بل خبره ده چې بعضی سوالونو کې ما ورېدلې دي ډېر بخنه سره ډېر معافي سره یره وی استاد دا خبره کړي و نور نیم خبره
مولوی صاحب جی دا خبره کړې په منبر مولوی صاحب دا خبره په پلان کې محفل کې کړې و زموږ یو مشر تاسو خبره یو مشر عالم لا یو سړی راغی نو هغه داسې نسواري ټایپ سړی و نو هغه راغی مولوی صاحب بیګا ته تقریر کوي تاوی چې نسوار سنت دي هغه ته ویره ما خو د نسوارو ذکر په خپل بیان کې ویول نه تاسو سنت طریقې ذکر کول نو چاردام کې دی یادو چې نسوار سنت دي نه ته خدای دې غرق نه کماوي چې نسوار نه مسواک سنت دی او صاحب دې ما کې نسوار تاویدل نو ته مسواک نه نسوار جوړ نو دلته لګويخ کې ناستل وکاري چې ته زمونږ د عام مسواک نه څوک نسوار جوړ مونږ په دې وجه ټول خويندو ته هم ټول ورونو ته هم چې ګوره هر کلی ټلیفون کوي نو دا ریډو ما بند ساتي چې سليمان شاه صاحب تاسو به خبره پیښی دا ډېری نازک خبرې دي خدای مونږ د ثواب پځې چې دنو بیا عذاب ملاويږي نو پته غوجه باندې به مونږه احتیاط کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هو څوک خبرې کوي د کوم ځای نه په خپل پروګرام باندې د دې باندې راو مو څه د خبرو کوي جی دغه دا کنه د وګړو د بانګ په دا خو ټول داسې کیږي دا به تاسو سره د ابو کوم خبره دا د وګړو دا کنه چې تاسو یې فارق بانګ پر خوراک یا لغا واو دا خو دې د شي دا دې مونږ ته ورته مونږ د بانګ یا ما هم د بانګ چې وینو روزه ماته کې د څه کې دا خو دا ټیم دا چې مونږ ته هم دا غشنه کوو خاصه د زری ریډیو وره ښه او لکه څنګه کې نو ما دې صحیح دی جی دا ماخام د اذان او د سحر د اذان بارکه ما خو اول ارزو ک چې تاسو ټایمونو ته ګوره مخکې روزو کې په تاسو ته ما دلته ریډیو باندې ویلو چې په چې 54 باندې اذان شوی او په چې 58 یعنی 4 منټه اذان ته پاتیو ماخام او اذان مؤذنو کو قوم په بعض خلکو روزي ماته کې ولې جمعات کې امام چې بانګوي مولا چې بانګوي مؤذن نو دی خو غلط نه کوي دی به ټایم ته ګردي زمواره نه به کار اخلي نو هغه 4 منټ مخکې شوی نو مانه چې تاسو ما دا روزي نه لري شوی چې په ماتي کړي نو تاسو به اذان ته وګ یک دی او د اذان به جواب کوي دا نه چې وګ وته میګ دی خو په اذان باندې روزي نیسه په اذان ماتوي دی ته وګوره په اذان منی سه په اذان ماتوي تاسو ټایم ته ډیر زیات توجه ورکې هغه اذان باندې روزونی سه هغه باندې ماته کوم اذانونه چې په صحیح ټایم باندې وي لکه زموږ 400 کې کم چې زموږ جمعه یا د مفتی صاحب جمعه تاسو یقینو کې یو منټ نیم هغه احتیاط پکې وی غنی نور ټایم نه بالکل فرق پکې نه ټایم اوټ کیږي نه په صحیح ټایم باندې کیږي نو زبدا ارزو کوم خلکو چې مخکې ژوندۍ کې د ساره بانګ پورې پېشمنی کړي خوراس کا کړي ادي روزي نه دي شوی کله اذان په صحیح ټایم په سار کې شوی د خلکو روزي نه دي شوی او یا چې دا کم خلک شک کړي چې دا اذان په صحیح ټایم کې ونه شو صحیح ټایم او شو یا ونه شو نو دوی لمبیا په کار چې دوی دا روزي دوباره راګرځي ځکه چې دا پکې شک راغی او کوم چې شکی مسلې هغه کې احتیاط دی چې دا به دوباره راګرځول پکار صحیح ده زما زه چونګي خپل مثال به بدی وجور کوم چې چونګي خپل تجربه مې ده د ماخام چې کله رو جماعتي تکینما او اذان شروع کیږي نو دغه ټیم کې د موبایل د جیب راو باسم یو منډم خامخه پر قوي خو تر ډیره حد پورې مې کوشش دی چې زما د موبایل بیخي د غټو غړو سره برابرې د اسلام آباد د ټیم سره یا د خپل جماعت سره یا د مرکز سره نو هغه ما چې وکړل نو زما په خیال کې خدای مې نه غلطی نو پرون یو یا 2 منټه د پاسه او بجې د ماخام اذان کېدو په درويشته مروجه او هغه ټیم اذان هم شروع شو نو ما روجه ما تکړه پېشمنی کې چې زما دا روټین چې زه پیګم چې اوس بانک ته 8 منټه 9 منټه پاتې دي نو ما خپل خوراکم بس کړی او بدغه پاتو اتو 9 منټو کې ما برشم کړی جی بالکل الحمدلله ثم الحمدلله الله دې موږ نه قبول کړي خو بیخي د دغه ټیم نه پس چې دا کله د مؤذن اذان کوي په مقامی یا غیر مقامی مسجد کې چې 10 منټه منډه پاتې او ځان فارغ کې نو زه بیخي د مؤذن د اعلان سره فارغ شوم بلکې زه واک کوم ګرځم راګرځم ما الحمدلله خپل کار ختم کړي یو هو همیشه اسې د خبرم کوم چې لګي یو خدای د یو انسان دا پته د چې ضروري نیسم نو بیا د روجي هغه اصول او غیر اصول داغه نزان خبرول پکار دي کاغه د غسل فرایض دي کاغه د خوراک سکاک دي یو انسان ته دا پته چې زه روجنی سمانو د پېشمنی او کو د پېشمنی نه پس کومه دوايان د اچول دینو پکار د چې د پسمدستی توګه پاسي چې نانستی پکېونه کی اکثر زنانه تاسو وینئ کنه چې زنانه ماشومان هم قلاري په مزه مزه کیږي او روټه او چرانی مې یو سګ دی الته د پېشمنی ټیم چې کم دی یو په پېشمنی کې د قصې ډېری نه کول پکار ما ته یو کس خبره کې یو ځاغله جوابونه ورکوم دغه ټیم زویما چې دغه ټیم ډېر قیمتي وخت دی بجای د دې او کچره داسې وشي چې زه لیټ پاسه موزر در پېشمنی وکم او موزن لا اعلان نه کړي چې 10
منټه پاتې دي نو په دغه 13 منټه کې ما سره ډیر ښه موقع ده چې زه لږ نفل وکړم او په کار د چې په نفل ولاړم مؤذن اعلان وکي یا اذان شروع شي به زه نفل نه پاسم او خبره به ختم شي زه بیا د ساره د مانزه تیاری کوم زمونږ بدنصیبی دا چې مونږ خلک بدرستان کینو نو مونږ د آدم خان درخانه قصې بیا راوالو یوسف خان شربانو مونږ ته را یاد شي یا پرو جماعت کې مونږ ته قصې ډیر را یاد شي الله دې معافي اسفه مګنه جی لکه دا مونږه همیشه زدا خبر کوم چې ډېرې مسلې تاسو ډېره تجربه ده ډېرې مسلې مونږ د خپل ځان په خپل پیدا کړې دي په کار د چې احتیاط کو کنه نو زما یقین دي چې ان شاء الله دا باندې تاسو په اجازه باندې به یو یا دوه کالونه شاملو صحیح دی بیا به یو مسله بیا ټیک دی یو کال به والم تاسو مسله وکي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خبرې کوم نشته نه اجي صاحب هر کله درته وایم څنګه دی خیر دی الحمدلله تاسو ته او مفتي صاحب ته خیر علي وایم ډیره مننه او ډېرې دعاګانې ته کوم په منځ کې دواړو ته مې دعا کړې ده الله هم خوشاله که بس دغه دعاګانې ډېرې دي بجې موږ د دعاګانې کوي مفتي صاحب ته دعا درخواست کوي ان شاء الله خصوصي دعاګانې دعا راته دې اخلاص وکړي خدای هم خوشاله لره او ژوندي لره ډېره مننه مهرباني نثار جی صاحب زمونږ ډېر ښه مشر دی د پړاو نسته او نجم الصبا د دوی زوی دی الله دې خوشحال لري مننه الله دې ډېر عزت ورکړي مننه اهمه مسله ماته چونکې نن ډېر میسیجز او کالز راغلل چې را د جمعې مبارک ورځ ده نو زمونږ ډېر رونه اعتکاف ته ناستې نو هغوی وایي چې یاره مونږ ویښتو کې ګوتې وو یعنی مثال برید کټ کول دی یا ګیره کم ویښته چې لږ بهري هغه کټ کول سمول دي که نه نو یا نوکونه کټ کول دي نو په جمعات کې دا جایز دي که نه اعتکاف کې دا جایز دي که نه نو نوکونه اعتکاف والا بنده که په جمعات کې کټ کوي جایز دي او ګیره کې چې څه معمولی سیټینګ کوي او معمولی ویښته روان ویجاړ وي هغه سموي نو دا جایز دي یا برید څوک خوري یا واړه کوي مشین کوي په قینچې کټ کوي نو دا جایز دي که نه اعتکاف کې نو په حالت د اعتکاف کې چونکې نارینه په جمعات کې وي نو که برید پخپله یا ګیره پخپله سموي دې ته چې خیال وکړي دې کې یو باریک نقطه پرته ده چې ویښته پخپله سموي جمعات کې بنده اعتکاف ته ناست دی نو دله جایز دي د ضرورت د دې بالکل پخپله یو چې سړی راغواړي تاسو د کاریګر ته سنو بل او هیر ډریسر یا نایر سره راغواړي یا نایر راغواړي چې مال دا وخت کټینګو کا سیټینګو کا سر وخت بریت ګیره داراله اوکا نو دغه ناجایز دی جمعه ته هیر ډریسر راغوستل نایر راغوستل او بیا پاغه باندې وخت جمعه کې سمول دا ناجایز دی اعتکاف والا او کو نو اعتکاف په بیا هم نه ماتيږي خو ناجایز دي او که په خپل بریت وغیرہ سمای کمای نو دا بالکل جایز دي کې څه ګناه نشته دا هم مسله و سره د نوکونو خبره نو زنانه عموم خپل د زنانو نن سو د ټریډینګ خبرې فیشل او ټریډینګ روزو منس کې دا کم دا وته لک سہولت کوم او ما د دوه روزو منس کې دا د پوزي د پاسه چې کمزوري ک پدې کې د چا وخت وی کغه میل وی ک فیمیل نو دا وخت د صفا کې ازم د زنانو شوق دی چیرې دا روزي نری کو نری کوي د ناغي باندې لعنت وريږي خو کې اعتکاف کې مثال بریت دا وختره زنانو روخي په مخ یا په تندي او دا وباسي یا د لاس نو وباسي نو بالکل زنانو له اعتکاف کې بالکل جایز دي او نارینو له زنانو له اعتکاف کې نو کو نه کټ کولم جایز دي صحیح ده ځکه خداګرانی راغلي چې د زنانو فیشل او ټریډینګ او ډېری خبرې دی بګی جی زه ماشومې من پیغام پدې زمونږه ډېر خو ګرور توصیف عالم بد دې ډېرو سيزونو نه خبرې چون کې هغه دې سيزونو ډېر پته ده دا زنور زمونږ ډېر ملګری شته الله دې رحم وکړي تاسو سټیم نن به غد مروزم به تاسو نم ګډوډ ختم نو پروګرام به ختم کوګنی ما وصل ډیر کالونه را روان دي او وغي نه ډیر معافي غواړو خصوصا زه نه معافي پدې وجه غواړم چې ډیر زیات کالونه راځي تاسو نه بخنه غواړو د روزې د اختره پورې د من کوشش دادې سلی رښتما روزه د الله دی وکړي چې داسې بار بار ډیر خولي روزې تیرې شوې ډیر خولي روزې پته تیرې دوري الله دی وکړي چې د من ژوند کې دا قسم ډیر روزي راشي بل ډیر ملګری د سليمان شاه سم نه دا سوال کوي زاری کوي چیرې د روزي ماتي په وخت کې تاسو رات دعا وکي ان شاء الله ټول ته وکي تاسو مو تکوي او ټول ته دوی ته مو کو پښتانوي بلق د یو لاس نه خي بهشکه مونږ بم کو سلمان شاه صاحب بم کوي او زمونږ ټول اوریدونکو بم مونږ تم کوي ان شاء الله دا بیا بلق کوي کومه د سپیشل وکي جی صحیح جزاک الله ډیر مننه ژوندیو سه جی خوشاله و باد سه د خپل ملګری صابر جان مننه کوم تکنیکی مرستيال غزمون ملګری دی توصیف عالم صاحب نام مننه سجاد دی گوهر دی انکل دی او ډاکټر شاهی رحمان صاحب دی ډاکټر عبدالرشید صاحب دی سمره ملګری دی مننه کو پروګرامونه او ریمینر علیګی دین علاوه د کویت نه فضل امین صاحب زمونږه د واتس اپ د لارې ملګری نور ډیر ملګری د دعا درخواست سليمان شاه صاحب ته کړی دی ماته کړی دی خبر پاتې شوی نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم سلمان شاه دعاګانو کې یاد لري دل ویل پامان